او دا غرنګ د حسن رضی الله عنه څخه روایت دی چې دوه اوازونه ملعون دي، یعنی پر دوه اوازو باندې د الله جل جلاله لعنت دی. هغه کوم اوازونه دي؟ ازمار عند نعمت، په خوشحالۍ کې سرور غول، چې خوشحالي واده په دې کې دمان راوستلی، ډول زنان راوستلی، او په خپل لکه دم پر اوړي پر دې ډول باندې په خپل لکه سروزګر دم او دې سروز تناسي لکه نن سبا د دې پسکو فجوره ډک ودونه تاسو به وینئ ټول شپه د فاجکانو فاجران ټکان دي خلک د باندې پراته دي. د دې مسلمانانو د دې زړه څخه د ضمیر څنګه ختم سلو، د غیرت څنګه ختم سو، د بادری څنګه ختم سول، د انسانیت څنګه ختم سلو. یاره په کلی کې 15 کوره د غمو کورونه دي، هغه په سرو ساند باندې ناشتي، ظالم تا یې وڅنګ ته ډولونه راوستلې دي، تا یې وڅنګ د سروزګران راوستلې دي، او تا یې وڅنګ ته هغه فاسقانو فاجران راوستلې دي چې ټول شپه ضربې دي، ټول شپه ټکان دي، هغه فاسقانو فاجران راوستلې دي چې نه د هغو څخه څوک خوب کوی سي، او نه یو مریض د هغه څخه خوب کوی سي، نه راحت کوی سي ټول شپه. آیا دغه واده به الله جل جلاله و تا ته په رحمت بدل کې به خدای تعالی و تا ته په غم در بدل کې؟ دا ودونه دي، دا د ودو طریقه ده. الله جل جلاله دومره عظیم نعمت در باندې وکړي ظالمه، دومره عظیم نعمت الله جل جلاله در باندې وکړي چې خدای پاک دې د زوی واده په خیر خیرات وکړي، د لمسي واده دې په خیر خیرات وکړي، ستا واده په خیر خیرات باندې وشي، او ته لکه ډول زنان راولې او یا لکه سروزګران راولې. یاره خو مسلمان یې، پښتون یې، تو خو سروزګر نه یې، ظالم خو د مسلمان سره په غم کې شریک څه نور نه یې. یاره په کلي کې 50 کوره په غم باندې اخته دي، 50 کوره د وینو په اوښکو باندې دي، ظالم تا یې وڅنګ ته ډول راوستلی دي، هغه به دا شران نه درته وکړي، تا به وڅنګ ته هغه کسان راوستلي دي چې ټوله شپه ټکان کوي. آیا هغه به شران نه درته وکړي؟ دغه واده به الله جل جلاله به وتا ته په غم بدل کړي، که په شادۍ باندې بدل کړي. دا د نعمت شکریه ده، که دا د نعمت کفران دی؟ دا د نعمت ناشکري ده. د نعمت شکریه خدا ده چې کله جبران رااله د سیوه الله جل جلاله ته 2 رکعته نفل وکړي او خدای ته پر سجده سي چې یا الله عظیم نعمت دې پر ما وکړي، زما پر زوی دې وکړي، یا دې زما پر لمسي وکړي، یا دې زما پر پلانکي قریب وکړي. خدای پاک ستا ډېر شکر گزار یم الحمدلله. او بیا دغه ما بعد ښه ښایسته ولما ورکړه، ښه پر سنت طریقه باندې ښه ډوډۍ ورکړه، ښه میلمانه راوغواړه، ښه په خوند باندې دا واده تېر کړه. دا د واده طریقې دي لکه نن سبا چې د بعضو کسانو تاسو نه وینئ، دا اوس طریقې دي، دا ډمتوب دا طریقه ده که دا ډمان دي؟ دا باید مومن مسلمان دا طریقه نه وکړي. په حقیقت باندې به خوا نه سره بودو که څه خوا به دی تر توره چېره جم ستېر سي، مې بیا د چا د خوا به دې پکښې که مدازګي ګڼئ، حق به وایو انشاءالله تر مرګه پورې. دغه رقم نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دغه 2 اوازه ملعون دي، په دې باندې د الله تعالی لعنت دی. نو چې ټوله شپه پر تا باندې لعنت ووري، ستا پر ډول زنانو، ستا پر سروزو باندې لعنت ووري، ستا پر واده او ستا پر خوشحالي باندې لعنت ووري د الله جل جلاله د طرفه یې. آیا تا خوشحالي به سره پیدا کړي؟ او بیا زه دغه ډول زن ته وایم چې کم چا ډول راوستلی، کم چا په واده کې دغه ساتګران راوستلي، واده ته وایم ظالمه لمونځ بل پر قضا کې، خوند بل پر اخی، په عذاب کې تور سره شریکي، په ورځ د قیامت او په جهنم کې به الله جل جلاله سخت ترین عذاب وتا ته درکوي. څه ضرورت دي چې د بل ګناه پر ځان باندې باره هر چا که لمونځ قضا کوي، هر چا که فسق و فجور وکړي، د هر چا د وجه کې یو مسلمان دلته په کلي کې په تکلیف سلو، لہذا په ګناه کې دغه سره شریک دي چې کم چا دا ډول زم راوستلی دي، کم چا چې دغه ډمان راوستلی دي، کم چا چې دغه سروزګران راوستلی دي، و دغه سره به بیا په قیامت کې معلوم سي، په دنیا کې به هم دغه واده سره معلوم سي چې دغه مژور دغه زوی الله جل جلاله هو دته بلا کوي کنه بلا کوي. دا دې هر سړی بیا ان شاء الله لازمه د بیان اوریدو سره بیا په خپل کور کې چرت پروي و دې ګوري بیا خپل کور حالات وګوري چې کم چا په نعمت باندې په سجده باندې په 2 رکعات نفل باندې واده تیر کړي، او کم چا چې په ډولو باندې تیر کړي، هغه دې د ازما خبري او خپل حالات سره موازنه کوي. دغه 2 اوازو باندې په دا 2 کسانو باندې د الله جل جلاله لعنت دی. مشبت یا رجلی اکثر خبرې کوي وای عربیان چې یا شدي عربیان چې یې زموږ وتی تعالی تعالی پیسې نه دي کړې د قرآن تی راغړ ولې وای دا وخت کې څو کسان تعالی تعالی پیسې ور کړې دنیا ور کړې د دې په ډمان باندې دونو پیسې په ګو باندې هغه په باندې دې پر فاش په زموږ وګوره چې دا یو څه څه ګورمه چې دا سویانو زریعه او په زموږ خو تی وټو وګورې په دا
پاکستان بلوچستان کې باندې دا کته چې دوه بیګر کوی خاجه پر دا ډمه بشل دا کته دا یو فاونډیشن دی ورکه دا لعنت چې هغه دغه اوازونه ژغي پر دا خلق باندې لعنت دی د دې ژغو پر خوندان باندې لعنت دی یعنی هغه دوه اوازونه چیش دي ازمار عند نعمت د خوشحالي په وخت کې سرو ژغول ډول ژغول د ځان دم دولزن جوړول او وصوت عند مصیبت او بل هغه आवाज چې د مصیبت په وخت کې یا چې غاری او غرغړې وهل او ګریوانونه وسرونه شکول او بل ته ګلې کول العیاذ بالله د خدای د طرفه ګلې کول العیاذ بالله ثم العیاذ بالله حتی چې اخر کفر جنوسه کښه ځای کنه